أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربط د مخ سردار مخ کی آیات کې د عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره وشوه چې فرشتو مریم ته ووی چې الله پاک تعالی زیری درکې په یو کلمې سره چې د هغه نوم مسیح عیسی زوی د مریم دی چې هغه په کلمه د کون سره پیدا کیږي هغه به مخاوريز په دنیا او په آخرت کې او د نیکانو نږدې مقرب خلقو نه پي خلقو سره به خبرې کوي په زانګو کې یا د مور په غېږه کې په بوډاوالي کې ومن الصالحین او د نیکانو خلقو نه وي نو کله چې مریم دا خبره واورېده نو تعجب یې وکړو حیرانه شوه نو ویې چې زما ربه زما دپاره به بچی څنګه یو حال دا دی چې ما ته خو یو انسان نه دی رارسېدلی نو وی فرمایل چې الله پاک هم دغه شانې پیدا کول کوي چاته چې وغواړي څه وغواړي ذا قضا امرا کله چې هغه فیصله وکړي د یو کار نو ووایي هغه کار ته کن شا فیکونو نو هغه کار وشي دا ټیک ده چې ستا خاوند نشته بغیر د خاوند نه بچی پیدا کېدل د عام عادت خلاف دی خرق عادت کار دی لیکن الله پاک د خو آسان دی کله چې الله پاک د یو کار اراده وکړي هغه کار ته وایي ته موجود شه نو هغه کار وشي موجود شي نو که تعالی الله پاک بغیر د خاوند نه بچی درکړي نو دا د الله د قدرت نه څه بهر خو نه ده ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل او بخی الله پاک دته کتاب او حکمت د پوهې او د دانایي خبرې والتوراة والانجیل او تورات او انجیل او دی به پیغمبري بني اسرائیلو ته دی به فرمایي چې انی قد جئتکم بآیة من ربکم یقینا زه ما راوړي دي تاسو ته نښې د ستاسو د رب د طرف نه نو معجزات به ورته پیش کړي نو دا دي ان یخلق لکم من الطین کهیئة الطیر یقینا زه جوړوم ستاسو دپاره د خټې نه په شان د شکل د مرغه فانفخوا فیه نو زه پوکې وکړم په هغې کې فیکونو طیرا نو شي به هغه مرغه باذن الله د الله په حکم سره او زه مادرزاد رانده جوړوم او برګي والا او مړي ژوند یو کوم د الله په اذن باندې د الله په حکم باندې او زه تاسو ته خبر در کوم په هڅه باندې تاسو خورئ او په هڅه باندې تاسو ذخیره کوئ په خپلو کورونو کې یقینا په دې کې نښې دي ستاسو لپاره که چېرته تاسو مؤمنان نو الله پاک ورته فرمایل چې دا عام بچی نه دی بلکې یو پیغمبر بچی زه تال در کومه هغه له زه کتاب ورکوم کتاب نه مراد چې کوم دی د بعضو مفسرینو په نسبت باندې هغه کتابت دی الله پاک به ورته کتابت زده کړي خط و کتابت او حکمت د دانایي خبرې پوهې خبرې او تورات او انجیل انجیل خو په ده باندې نازل شوی او تورات چې کوم دی هغه مخکې د ده نه په موسی علیه السلام باندې نازل شوی یوازې د انجیل عالم به نه بلکې د تورات عالم به هم او خط و کتابت به هغه ته زده نور چې څومره پیغمبران تیر شوي دي هغوی ته خط و کتابت زده و بغیر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه چې هغه ته الله پاک لیکل لوستل دا نه وښودلي او په هغې کې د الله پاک حکمت و یا به خلکو اعتراض کو چې دی خو بهر ګرځي لیکل لوستل ورله وځي او د خلکو نه خبرې زده کړي قصې واقعات بیا ولیکي بیا موږ ته دا بیانوي دا وحی ده نو د دې وجې نه الله پاک هغه امي پیدا کړی و انپړو نو خطه کتابت به ورته الله پاک وښیي عیسی علیه السلام ته د حکمت خبرې او تورات او انجیل او پیغمبر به بني اسرائیلو ته بني اسرائیلو ته پیغمبري نو مخکې چې کوم دی پیغمبران چې څومره راتله نو خاص علاقو ته خاص قومونو ته به الله پاک دیږه نه هر قوم به ځانه جدا پیغمبر و نو عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو پیغمبر و عام د هغو پیغمبري نبوت دا عام نه وه
دا خو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه رحمت للعالمین را لېږلی شوی دی د ټول مخلوق دپاره د ټولو انسانانو پیریانو دپاره د هغه پیغمبري عام ده. نو عیسی علیه السلام به دې خلقو ته وایي چې ما تاسو ته د الله د طرف نه معجزات راوړل دي. نو یوه غټه معجزه دا ده چې د خټې نه زه د مرغۍ شکل جوړ کړم او بیا پکې پوکې وکړم، هغه به مرغۍ شوا بروځي د الله په حکم باندې. دا کار چې کوم دی دا زه پخپله نشم کولی، خو د خدای په حکم باندې. نو دی د خدای استازی و، الله پاک ورله دا معجزه ورکړ و، طاقت یې ورکړ. د خټې نه به یې مرغۍ شکل جوړ کړو. نو د جاندار شکلونه تصویرونه جوړول په مخکانو عادیانو کې دا جایز و، او په دې امت کې دا حرام دي. دا وسیله او ذریعه د شرک ده، په دې باندې شرک ته سړی رسي. نو دې وجې نه په دې امت ته چې کوم دی دا تصویرونه جوړول د جاندارو نامنه دي. او څوک چې دا تصویرونه جوړوي د جاندارو، بخاري شریف کې حدیث دی، پر ورځ د قیامت به الله پاک ورته وفرمایي چې په دې کې اوس سا واچوه. نو د ده په اختیار کې دا نشي چې په هغې سا واچوي. نو مرغۍ شکل به یې جوړ کړو د خټې نه، بیا به یې پوکې وکړو، هغه به والوته. خو فرق به دا و چې عام مرغۍ چې الله پاک پیدا کړې وي هغه به ژوندی وي، او دا چې به والوته د خلقو د نظر نه پناه شوه، جوارتاوه به شوه، بیا به مړه شوه. او بل دا چې مادرزاد ړانده او برګي والا، دا د خدای په حکم باندې زه جوړوم. لاس به یې پراخ کړه په هغه کسانو باندې چې هغه د مور نه به ړانده پیدا شو. دا هغه وخت کې طب او حکمت ډاکټري د دې شهرت و د خلقو، طبیبان ډېر و، ډاکټران. نو عیسی علیه السلام نه الله پاک داسې معجزه ورکړه چې هغه ډاکټرانو په وس کې دا نه وه چې د مور نه ړوند پیدا شي، هغه ډاکټر باندې هغه نه جوړېږي. دغه شانتې برګي والا، یو ابهقي یو ابرسي چې د څرمنې نه لاندې دا وینه بلکل وچه شي او سپلای نه کېږي د وینې هغې ته، نو هغه بیا دا ابرس شي برګي والا. یو ابحق چې هغه سپین سپین داغونه پرې ولګي، نو د هغې علاج چې کوم دی هغه به و. خو د دې برګي علاج چې کوم دی هغه د چا سره نه و په هغه وخت کې ډاکټرانو سره. اوس هم چې کوم دی ډېر په مشکله باندې به هغه ښه کېږي برګي والا، د دې علاج اوس هم چا سره نشته. نو عیسی علیه السلام له به دغه شانتې مریضان راتلل چې هغه د مور نه بړانده پیدا شي او برګي والا به و، هغه به په لاس راښ کړ، دم به یې پرې وبېد، د خدای په حکم باندې به هغه روغ رمټ شو، بلکل ټیک ټاک وشو. و اوحي الموتى باذن الله، او زه ژوندي کوم مړي د الله په اذن باندې، د الله په حکم باندې. نو د عیسی علیه السلام به قبر ته ودرېده او به قم باذن الله، د الله په حکم باندې پورته شه، نو سړی به ژوندی شو. نو 3-4 کسان چې کوم دی هغه خو مشهور دي په دې تفسیرونو کې لیکل دي، چې یو خلق ورته وایي چې دا بعضې مړي خو نږدې چې کوم دی هغه وفات شوي دي، نو که هغه ته ژوندی کړي نو د هغې څه خاص اثر نشته. موږ تا ته یو مړی ښیو چې هغه ته ژوندی کړه. نو د نوح علیه السلام زوی چې کوم دی سام، هغه ورته وښودو، د هغه خبر معلوم وي دا ژوندی کړه. او عیسی علیه السلام فلسطین او شام او په دې علاقو کې پاتې کېده. نو عیسی علیه السلام لاړ په قبر باندې ودرېد، قم باذن الله، د الله په حکم پاسه. هغه سام چې دی هغه راپاڅېده، خو نیمه ږیره سپینه وه نیمه توره وه. د ابراهیم علیه السلام نه مخکې د خلقو ږیرې نه سپینې دي، دا به تورې وي. ابراهیم علیه السلام اولنی هغه سړی دی چې د هغه ږیره کې سپین لګېدلي وو. نو ده ترې تپوس وکړو چې دا ږیره دې ولې سپینه ده؟ نو هغه وایي چې دا د دې هیبت او د یرې د وجې نه سپینه شوې ده. ما وایي چې چېرته قیامت دی. یو عازر نوم یې و، د دوس و، هغه وفات شوی. عیسی علیه السلام د هغه خبر ته ودرېد پاسه، هغه پورته شو، هغه بیا وروسته واده هم کړی وه، بیا بچي هم پیدا شو. بل یو عاشر و، عاشر مطلب ټکس اصولونکی چونګي والا، نو هغه چې کوم دی هغه مړو د هغه لور مړه وه، لور یې مړه وه. نو هغه راغی، هغه ټکس والا عیسی علیه السلام ته فریاد وکړي زما لور مړه ده، هغه ماله ژوندی کړه. عیسی علیه السلام هغه قبر باندې ودرېد او پاسه د الله په حکم باندې هغه ښځه ژوندی شوه، بیا یې واده وکړو، بچي ته پیدا شو. څلورم چې کوم دی هغه یو بوډۍ پسې راغله، ډېر فریاد یې ورته وکړو چې زما بچی دی هغه ډېر په ماشوماني کې وفات شوی دی. بعضو مفسرین د هغه عمر هم لیکلی چې 400 کالو په عمر کې هغه وفات شوی، بیا خالص ماشوم وفات شوی دی، دا ماله ژوندی کړه.
نو عیسی علیه السلام هغه خبر ته ودرېده پاڅه د خدای په حکم باندې هغه مړی ژوندی شو هغه زوی چې کوم دی هغه ژوندی شو بیا یې واده وکړو بچي هم پیدا شوي نو دا غټه معجزه وه د عیسی علیه السلام سره چې مړي به ژوندي کوله دا هیڅ ډاکټر نشي کولی چې هغه مړی ژوندی کړي چې ساتي الله پاک واخلي بس لاړ بیا په دوايانو په علاجونو په دې باندې ژوندی کېږي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکما او زه تاسو ته خبر در کوم دا هغه څه چې تاسو خورئ او ذخیره کوئ په خپلو کورونو کې عیسی علیه السلام چې ماشوم و نو ماشوموالي نه دا معجزات در سره وو نو لبې به یې کولې نور ماشومان به ورسره ګرځېده نو ده به ورته ووایي چې ستا په کور کې ستا مور تاله دا فلانی شی ایښی دی ورشه چې درکړي دله هغه به چې لاړ ویم دا فلانی شی دی دا راکړه ماله هغې به وایي نشته وایي نشته وایي ماله دا تا دلته پټ کړ دی ماله به راکړی تا ته چا وایي ما ته عیسی علیه السلام دردی هغه وایي چې دا شی ایښودی دی دا به دل درکوي نو چې کوم شی به ایښودی و هغه به هغې حل به هم بیا کوم شی به چې خوړلی ماشومان به یې ولیده هر یو ته به وایي تا فلانی شی کور کې خوړل دی تا کور کې فلانی شی خوړل دی هغه شانتې به وه دا معجزه ده ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین یقینا په دې کې خامخا نښې دي ستاسو دپاره که چېرته تاسو مؤمنان یې نو عیسی علیه السلام په باره کې دوه قوله دي یو قول دا دی چې دی په ماشوموالي باندې پیغمبر شوی دی ماشوم د مور په غېږه کې بس خدای پاک ورته پیغمبري ورکړه ده او د هغه وخت نه خبرې شروع کړ دي او وایي چې انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا زه د الله بنده یم او الله پاک باندې کتاب راکړی دی زه پیغمبر ګرځولی یم دا په ماشوموالي زه پیغمبر ګرځولی یم نو چې په ماشوموالي دا خبره وکړه نو دی پیغمبر و او بعضې وایي چې نه بیا وروستو چې فارغ شو د هغې نه وروستو دته نبوت میلاو شوی دی به هر حال خو معجزات ورسره وو وان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین یقینا په دې کې خامخا نښې دي ستاسو دپاره که چېرته تاسو مؤمنان یې ومصدقا لما بین یدی من التورات او زه تصدیق کوونکی یم د هغه کتاب چې هغه مخکې زمانه دی چې هغه تورات دی ولأحل لکم او د دې لپاره چې زه حلال کړم تاسو ته یعنې بیان د حلال وکړم ستاسو لپاره بعض الذي حرم علیکم بعضې هغه چې حرام شوي دي په تاسو باندې وجئتکم بآیة من ربکم او راوړي مې دي تاسو ته نښې ستاسو د رب د طرف ته فاتقوا الله واطیعون نو ویرېږئ د الله نه او زما اطاعت وکړئ زما خبره ومنئ خلقو ته ووایي خلقو زه چې راغلی یم نو ما بل دین نه دی راوړی خو ستاسو د کتاب تصدیق کوونکی یم تورات کې چې کوم مسلې دي هغه د احکامو خبرې وي په هغې کې تورات کې احکامات وو او په ده باندې چې کوم کتاب نازل شوی انجیل په هغې کې اکثر فضایل ډېر وو فضایله نو د هغې احکامات زه تاسو کې عملي کوم بعضې هغه څیزونه چې هغه په تاسو باندې حرام کړی شوي دي خدای نه حرام کړي او تاسو په ځان باندې حرام کړي لکه وازګې په ځان باندې حرام کړي وي د اوښ پی او د اوښ غوښه هغه څیزونه چې هغه د خپې چې کوم دی د خپو دا ګوتې دا یې بني بن لکه ایلی او دا اوښ خپاړې غوندې هغه شی هغه د خلقو په ځان باندې حرام کړي وو نو عیسی علیه السلام ورته وایي دا خدای په تاسو حلال کړي دي دا حلال دي دا مه حراموئ او نور معجزات به ورته ښودل چې زه ما تاسو ته معجزات راوړل دي دا ومنئ د الله طرف نه آیتونه دي دا ومنئ او د خدای نه ویرېږئ زما اطاعت وکړئ ان الله ربي وربکم فاعبدوه یقینا الله پاک زما رب دی او ستاسو رب دی کارساز دی حاجت روا دی مشکل کشا هغه دی فاعبدوه نو تاسو عبادت یوازې د هغه کوئ هذا صراط مستقیم دا لار ده نیغه نو دغه یهود چې وو هغو د سمې لارې نه اوښتي وو تورات باندې عمل نه کوه اکثر شرک او کفر دا شروع کړو نو عیسی علیه السلام به په هغو پسې ګرځېده دعوت به یې ورکو فلما حس عیسی منهم الکفر پس هر کله چې محسوس کو عیسی علیه السلام د هغو نه کفر وقال من انصاري الى الله نو وی فرمایل چې زما امدادي به څوک دي د الله په دین کې وقال الحواریون نحن انصار الله نو وی هغه سپین روبو چې موږ د الله پاک امدادیان یو یعنې د الله د دین امدادیان یو آمنا بالله موږ ایمان راوړلی په الله باندې واشهد بأننا مسلمون هغه واشه ته چې یقینا موږ غاړې ښودونکي یو اسلام راوړونکي یو ربنا آمنا ای زموږ ربه موږ ایمان راوړلی بما انزلت په کتابا ستا نازل کړی واتبعنا الرسول موږ تابعداري کړله د دې پیغمبر د عیسی علیه السلام فاکتبنا مع الشاهدین نو موږ ولیکه د ګواهانو سره عیسی علیه السلام چې دا دعوت ورکړو خلقو ته نو خلقو خبره نه منله بلکې رپورټونه وکړو د روس رکو کې بیا راځي
د په سر باندې شکایتونه وکړو چې د نعوذ بالله منها ملحد دی بيدینه دی بد مذهبه دی زمونږ دین خراب کو تورات کې تحریف وکړو دا چره وکړو هغه چره وکړو نو بس اول دعوت یوازې خو چې کله د محسوس کړ چې یوازې په ما کار نه کیږي او سما سره جماعت کار دی نو زما به څوک امدادیان د الله په دین کې نو کار چې سړی د دین کوي نو یوازې هم کیږي یوازې شروع کی د ځان له شروع کی د دین کار نو وروسته به د سره ملګری پیدا شي دا نه ده چې یو سړی د کار دا شروع کړی نه دی وایي مخکې به پارټي جوړه کړم دا هم وروسته بیا پارټي جوړول ته هېڅ ضرورت نشي اول دې کار شروع کړي هغه نه وروسته بیا د خلک ملګري شي په خپله پارټي جوړ شي نو ده ووي چې زما امدادیان به څوک نو هغه حواریون وي چې موږ د الله پاک امدادیان یو حواریون د حواري جمع ده حواري د حور نه دی حور چې کوم دی هغه سپینوالي ته ویل کېږي سپینوالی نو دا سپین کسانو سپین مطلب دا دی چې زړونه یې صفا و لباس یې هم سپین و بعضې وایي چې دا دوبیان جامې به یې سپینولې بعضې وایي سپین روبي وو مشرانو د قوم مشران هغو سره ملګري شو وی موږ د الله پاک په دین کې ستا امدادیان یو موږ په الله ایمان راوړ دی موږ هم مسلمانان یو ته ګواه شه ای ربه موږ ایمان راوړ دی ستا په کتاب باندې او موږ د دې پیغمبر تابعداري کړله نو موږ د ګواهانو سره ولیکي ومکرو او دې خلقو پټ تدبیر وکړو ومکر الله پاک پټ تدبیر وکړو د بچ کولو دې خلقو عیسی علیه السلام د قتلولو سازش وکړو پټ تدبیر مکر چې کوم دی هغه په اردو پښتو کې هم دوکي دی ویو لیکن په عربی کې مکر چې دی هغه خفیه تدبیر ته وایي پټ تدبیر دې خلقو هم پټ سازش وکړو چې عیسی علیه السلام قتل کړي لیکن الله پاک د هغه د بچ کولو هغه سامان پیدا کړو والله خیر الماکرین الله پاک غوره د پټ تدبیر کوونکو نه دی نو خلقو بیا په څه طریقه باندې عیسی علیه السلام خلاف سازش وکړو او دی قتله نو هغه په دې بله رکو کې دا را روان دي قالت ربي انا يكون لي ولد وی مریم چې زما رب څرنګه به زما لپاره بچی ولم یمسسني بشر او نه دی رسېدلی ماته انسان قال كذلك الله يخلق ما يشاء نو وی الله پاک یا وی هغه جبرئیل السلام دغه رنګ كذلك الله دغه رنګ الله پاک یخلق پیدا کوي ما یشاء چې څه وغواړي اذا قضا امرا هر کله چې فیصله وکړي د یو کار نو وی هغې ته شا فیکون هغه شي نو د الله پاک د کون لفظ ته هم ضرورت دی چې مفسرین وایي دا کون چې کوم دی چې وایي شا دې ته هم ضرورت نه خو چې اراده وکړي د دې ارادې سره هغه شی موجود شي ویعلمه الکتابه او وبخښي دته کتاب او حکمت او تورات او انجیل او پیغمبر به بني اسرائیل ته دی به وایي چې انی قد جئتکم بآیة من ربکم یقینا ما راوړي دي تاسو ته نښې د ستاسو د رب د طرف نه معجزات یقینا زه پیدا کوم ستاسو دپاره د خټې نه په شان د شکل د مرغه نو زه پوکې کوم په هغې کې نو هغه مرغۍ شي باذن الله د الله په حکم وابرئ الاکمه والابرص او زه جوړوم هغه مادرزاد ړانده او برګي والا واحيي الموتى او ژوندي کوم مړو لره باذن الله د الله په حکم ونبئکم از تاسو خبروم بما تاکلون په هغه څه باندې تاسو خورئ په کورونو کې او ما تدخرون فی بیوتکم په هغه څه باندې تاسو ذخیره کوئ په خپلو کورونو کې ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین یقینا په دې کې خامخا نښه ده د الله د قدرت ستاسو لپاره کې تاسو مؤمنان یې مصدقا لما بین یدی من التورات از تصدیق کوونکی دا کتاب زمانه مخکې دی چې تورات دی او د دې لپاره چې زه حلال کړم تاسو ته بعضې هغه چې حرام شوي دي په تاسو باندې راوړي به دي تاسو ته نښې د الله د طرف ستاسو د رب د طرف نه فاتقوا الله واطیعون نو ویرېږئ د الله نه زما خبره ومنئ ان الله ربي یقینا الله پاک زما رب دی او ربکم ستاسو رب دی فاعبدوه نو تاسو عبادت کوئ د هغه هذا صراط مستقیم دا لار د نیغه فلما حس عیسی منهم الکفر پس هر کله چې محسوس کو عیسی علیه السلام د دوی د کفر قال من انصاري الى الله نو دوی چې څوک به زما امدادیان د الله په دین کې الى الله فی دین الله قال الحواديون نحن انصار الله او وی هغه سپینروبو چې موږ د الله پاک امدادیان یو آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله باندې او ته ګواه شې چې یقینا موږ مسلمانان یو ربنا ای زموږ ربا آمنا موږ ایمان راوړل بما انزلت په کتاب نستا نازل کړل واتبعنا الرسول موږ تابعداري کړل د دې پیغمبر چې عیسی علیه السلام دی فاکتبنا مع الشاهدین نو ولیکه موږ د ګواهانو سره ومکرو او دوی خفیه تدبیر وکړو د قتل د
عیسی علیه السلام ومکر الله او خفیه تدبیر وکړو الله پاک د بچ کولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین الله پاک غوره تدبیر کوونکی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا